ډیره دینداره ډیره حیاداره زنانه وه. د هغې تذکره اوسه پورې موجود ده. 1200 سالو شو تذکره او نوم موجود دی. رابعه بصري دا نه ملکه وه نه شهزادګۍ وه نه داسې ډیره مالداره وه نه ډیره زیاته حسینه وه، بلکې د عامو زنانو په شان دی. داسې یو زنانه وه. د دې واقعات ذکر شوي دي. د دې د جون یو واقعه صرف ذکر کوو. خاون به ماښام چې ماښام شو دی به ځان سپاک غسل به وکړو، پای کپړې به واچولې او خپل خاوند ته به حاضره شوه چې صاحب زما ضرورت شته، زما ضرورت شته. که هغه به وي چې نه نو په مانځه باندې به ودرېدله، ځان ته به یې مصلب خوره کړه، ماوستن به نفلونه شروع کړه. د سحر د مانځه پورې به نفل کول، د سحر د مانځه پورې به نفل کول. بیا به چې د خاونې په ځوانۍ کې وفات شو. د دې د زندګۍ دقه معمولو. ماوستن به راله خپل خاوند ته به ځان حاضر که زه حاضر یم، زما ضرورت شته. هغه به وي ضرورت نشته. چې ضرورت به نه و مانځه باندې به ودرېدله، الله ته به ودرېده، په مونځونه او نفلونه به یې کول، تهجد به یې کول، د شپې غونډه شپه به نفلونو کې به یې تېره کړله. خاون یې وفات شو ځوانۍ کې، وخت تېرېده. د دغه وخت یو ډېر لوی امام د بصرې امام حسن بصري رحمه الله، دا ډېر لوی عالم او امام تېر شوی دی. هغه ورته په خپله د نکاح پیغام راولېږه چې بهی ما سره نکاح وکړه، زه غواړم چې تا په خپل نکاح کې راولم. مقصد یې دا و چې دینداره ښځه ده، دا زما په نکاح کې راشي نو الله پاک په دې د برکته مام جنتي کی. حالانکه امام حسن رحمه الله، حسن بصري رحمه الله ډېر لوی عالم او ډېر متقي انسان و. د خپلې بیبي دې چا دی چې دعوه د نکاح پیغام را لېږلی و رابعه بصري رحمه الله ته. هغې ته وایي چې صاحبه ما سره نکاح وکړه. هغه ته وایي نکاح سره کوم، د 4 خبرو جواب راکړه، د 4 خبرو جواب راکړه، نکاح به سره وکړم. وایي څه خبره؟ وایي د قیامت په ورځ باندې به عملنامې په ښي لاس کې او په ګس لاس کې بندګانو ته میلاویږي د الله رب العزت طرف نه، نو ما ته په ښي لاس میلاویږي که په ګس لاس باندې. هغه پې سوچ وکړو او وایي چې صاحبه دی خو جواب ما سره نشته، دا چا ته پته نشته عملنامه ما ته په ښي لاس میلاویږي که په ګس کې، او ده ته په ښي لاس میلاویږي که په ګس کې به میلاویږي. وایي دا خو ما ته پته نشته. وایي ښه دویم جواب راکړه چې الله رب العزت به دا خلک په څه باندې تېروي، دا په جهنم د پاره پولیس رات باندې تېروي، څوک په ورغورځېږي او څوک به بچ کېږي. نو زه به کم خلکو کې لاندې به غورځېږم او که نه جنت ته به ځم، په دې باندې پولیس رات باندې به زه پورې وځم. دې جواب راکړه. هغه ورته دا جواب خو ما سره نشته. وایي ښه چې دا جواب سره نشته، بل جواب راکړه. الله رب العزت به بعضې خلک دا جنت ته داخلوي، بعضې به جهنم ته داخلوي. نو زه به جنتي یم که جهنمي به یم؟ هغه وایي دې جواب ما سره نشته. او چې دې جواب د سره نشته، صاحبه ما د دې کار د تیارۍ دپاره پرېږده، زه ځان له دې خبرې تیارې کوم چې زه جنت ته تلونکې جوړه شمه، د جهنم نه بچ شم. زه پولیس رات پار کمه، په هغې اخوا واوړم جنت ته، لاندې ونه غورځېږم. عملنامې میلاویږي چې ما ته په ښي لاس کې میلاو شي، هسې نه په ګس لاس کې راته میلاو نه شي. دغه دپاره تیاری کوم، لحاظه ما سره د واده دپاره د نکاح دپاره وخت نشته. دا رابعه بصري رحمه الله چې کله د وفات وخت یې راغی، خپلې نوکرې ته وایي چې زما ټیم ان قریب دی، نږدې دی،
زه چې کله وفات شم ما ته به د خپل څادر کې کفن راکې، په دې کې مې کفن کې چې کم څادر به مانځه ته ودرېدم، تهجد ته ودرېدم، په دا مې ځان نه تاوه، په دې کې به ماله کفن راکوي. یو څو کسانو ته به ویناو کې، سر شپږو کسانو ته چې صرف زما جنازو کې اوښه خمیږي. خلکو ته وینا ډېرې مه کوئ، ایساروئ مو، زر تر زر به تیاره تیاره کې دفن کې. چې کله وفات شوه دقسې وشو. سبا خلک خبر شو، ډېر خفه و، او دې نوکرې ته یې ویې کومې نوکرې وه چې دومره لږ انتظار به دې کړی و، مونږ یې په جنازه کې شرکت کړی و. دا خو ډېره نیکه ښځه وه، نیکه بیبي وه. خوب کې دا خپله نوکره یې ډېره ښایسته لباس ورته یې اچولی دی. ورته ویي بیبي هغه لباس خو ما ونه لیده، تا چې کوم څادر اچولی و کفن کړی و ستا دپاره، هغه څادر ما ونه لیده. هغه چې الله رب العزت ځان ته ودرولم، ما نه تپوس وکړو، ما ته وی چې تا چې کم په کومه څادر کې او کومو کپړو کې دی تا ما ته ودرېدلی وی، تهجد دې کول، نفلونه به دې کول. دا به د قیامت په ورځ چې کله زه حساب کتاب کیږي او نیکو او د ګناهونو چابړې ای نو په هغې تله کې به اچوم چې کوم د نیکو تله ده، دا به نیکۍ په تله کې اچومه، په دې به ستا د نیکو چابړې درنیږي. وی ما نه هغه لباس لرې که جنت لباس یې راکه. وی په قبر کې د منکر نکیر څه عمل وشو، قبر کې سره سم عمل وشوه. وی ما نه تپوس وشو چې من ربکې، رب دې څوک دی؟ وی ما ورته وی چې ما 40 کاله کې خپل رب نه دی هېر کړی، 4 فوټه یا 4 لاسه زه د ځمکې نه ښکته رالم، ولې ما نه به رب هېر شوي؟ محترم عرض مې دا کو، داسې دینداره زنانه، هغه یو دومره نیک دینداره چې د وخت امام دی، خپل ملګری جوړوي، شریک حیات جوړوي، د څه دپاره یې جوړوي چې زما په آخرت کې مغفرت وشي. ما تاسو ته په ابتدا کې په خطبه کې آیات ذکر کړو، تلاوت کړو چې د قیامت په ورځ به جهنمیان وایي کاش چې ما دې سړي سره ملګرتیا نه وي کړې. نو په دنیا کې ملګری ځان له نیک خلک ملګري کول پکار دي.